السلام علیکم د سونو پښتونخوا ګرانو لیدونکو د جاوید ملنګ مو دا مهال په بردیرواړی کې موجود یم. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې د ریډیو نړیواله ورځ ده، زه هم ځان خوشبخته ګڼم چې د ریډیو یو حصه یم. ریډیو میډیا هر څومره ترقي کړې ده، خو د ریډیو ارزښت چې دی هغه اوس هم سیوا شوی دی. ډېر ځوانان ډېر مشران په کورونو کې تر دې دمه ریډیو اوري. د واړی په بازار کې مو د ځینې مشرانو سره او د ځینې کشرانو سره د ریډیو د ارزښت په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې دا واورو. ریډیو یو زوړ ایجاد دی او دا یو کار څومره میډیا ترقي وکړي، خو ریډیو او ټیپ ته نه رسي، ځکه چې په زړې زمانه کې چې کومه پسمانده علاقې وي نو هلته به سیګنل کار نه کوو، ډش به کار نه کوو، کیبل به کار نه کوو، نو هغه موږ به ریډیو استعماله او ټیپ به هم استعماله او په هغې به هم خبرونه اورېده، په هغې هم د کرکټ میچ اورېدو. زما سره ریډیو شته، زه ریډیو اورم او اوس راسره موجود. ما نوم لیاقت اقبال دی او د واړی اوسېدونکی یم، او چونکې مخکې خو د میډیا داسې پوره نه وه که نه، نو خلکو به لکه ریډیو ډېر زیات استعمالاوه. اوس چونکې د ریډیو د استعمال لکه کم شو، خو اوس هم خلک شوق کوي او ښه شی دی. او بله مسله دا ده چې لکه سیلونه هم ښه ډېر وخت کېږي او د ډېر سنه پکې خلک خبرېږي. ریډیو د وخت نه ښه وخت او ریډیو ښه شی دی. دا موبایل دی، خو موبایل کې دروغ وایي، نن دا چل وشو سبا دا وشو، او ریډیو چې کوم دی نو هغه صحیح خبرونه وایي. نو اوس هم زمونږ کور ریډیو شته، وړوکی ریډیو دی او 24 ګنټې نه دی، هغه باندې خبرونه اورو.